رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نه صفات په یو آیت کریمه کې بیان شو چې دا د الله پیغام رسون کې دي او د وحی کې دي شي او نبی امی دي او د ذکر په تورات او په انجیل کې مخکې نه موجود دي د خکار حکم کوي د بدونه منی کول کوي او حلال شیزونه پاک شیزونه حلالي او ناپاک شیزونه تاسو باندې حرامي او تاسو بوج درنه ختمي او قیدونه بندیزونه چې کوم تاسو باندې دي هغه تاسو نه ختمي نو بیا درې نشانی بیان شوي کوم خلق په د باندې ایمان وروړي او د ملاتړ یو کی مدد یو کی او د هغه نور رڼا د وحی تابعداریو کی چې کوم د سره د باندې نازل کړي شوی دي نو دغه خلق کامیاب دي اوس بدی آیت مبارکه کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نه صفات او بیانولو نه بعد ټول انسانانو ته د حکم ملاویږي چې تاسو د دې پیغمبر نبی امی اتباع کوي په د باندې ایمان وروړي او دا ستاسو ټول طرف ته پیغمبر را لګل شوی دی د هغه ذات د طرف نه چې هغه د اسمانونو او د ځمکې بادشاه دی او نشته د بل څوک معبود سوا د هغه نه ژوند ورکوي مرګ ورکوي او په الله باندې ایمان وروړي د هغه پر رسول باندې ایمان وروړي چې نبی امی دی هغه چې کوم ذات باندې دی پیغمبر هم ایمان وروړي دی دغه په کلمو باندې ایمان وروړي دی او د دې اتباع وکړي چې تاسو هدایت بیا مومئ ورپسې آیت کریمه کې د حضرت موسی علیه السلام د قوم څخه افراد او ذکر فرمایلی دی چې د موسی علیه السلام په قوم کې هم یو ډله یو جماعت داسې شته چې هغوی هدایت قبلی او انصاف کوي هوي قل ويا ايها الناس اي خلقو اني رسول الله بشک زد الله پیغمبر يم اليكم جميعا تاسو ټول طرف ته دا اعلان کول والا زمونږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی رب کائنات ته فرمایي چې قل زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا یا ايها الناس اي خلقو الناس پدی کی یهودیان عیسائیان او سابئین د دې دنیا په مقدس مکه باندې موجود هغه وخت نه والا تر قیامت پورې چې څومره راتلونکي انسانیت دی دا ټول په دې الناس کې شامل دي نو لہذا انی رسول الله الیکم جميعا بشک زه د الله پیغمبر يم تاسو ټول طرف ته د دې آیت کریمه د نزول نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړل په هر انسان باندې فرض دی لازم دی خو هغه د هر مذهب دعوه کوونکی ولني بغیر د دینه هغه ته هدایت او هغه ته نجات د جهنم نه خلاصي هغه ته نشي ملاوي دي ځکه چې مخکې کوم پیغمبران به تشریف وروړل هغوی به یو مخصوص زمانی طرف ته یو مخصوص علاقی طرف ته یو خاص کلی طرف ته یو خاص خاریه طرف ته او یو خاص قوم طرف ته باغه تشریف وروړل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا دغه شان دي د هر قوم نه یو کس برا پاسول شو الله تبارک وتعالى طرف نه دا غوي پیغمبر مقرر کړی شو او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو نو دا د ټول انسانیت د پاره دی ټول انسانیت د پاره عام اعلان دی سرنګ چې ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للعالمین دا کتاب قران کریم د ټول عالمونو د پاره د هدایت دی ولی الحمد لله رب العالمین الله رب العالمین دی د ټول عالمونو رب دی قران کریم هدى للعالمین د ټول عالمونو د پاره هدایت دی او زموږ استاد خو پیغمبر
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين مونږ نه لګلی مګر د ټولو عالمونو لپاره رحمت، عالم انسانیت لپاره، عالم حیوانات لپاره، عالم نباتات لپاره، عالم جنات لپاره، د ټولو عالمونو لپاره چې دې مونږ ته رحمت را لګلی. نو لہذا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور پیغمبرانو په منځ کې دا فرق دی چې انا ارسلناک کافة للناس بشیرا ونذیرا، د ټول انسانیت لپاره پیغمبر را لګل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه. نور انبیاء کرامو مخصوص قوم او مخصوص علاقه او مخصوص زمانه بوا او مخصوص علاقه او مخصوص زیبو. د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا دی چې انی رسول الله الیکم جميعا، مونږ ته پیغمبر را لګلی ټول طرف ته. انی رسول الله، بشک زه الله پیغمبر را لګلیم، زه د الله پیغمبر یم، الیکم جميعا، تاسو ټول طرف ته. الذي اغذات له ملک السماوات والارض، چې داغه د بادشاہي د اسمانونو او د زمکی، د کم ذات د طرف نه دی چې کم ذات د اسمانونو او د زمکی بادشاہ دی. لا اله الا هو، نشته دی څوک مول معبود سوا د هغه نه، یحیی و یمیت، هغه ژوندی کوي او مړه کوي. د الله تبارک وتعالى عظمت او کبریای ذکر کیږي چې دا پیغمبر د چا طرف نه دی، د هغه ذات د طرف نه دی چې کم ذات د اسمانونو او د زمکی بادشاہت دغه په اختیار کې دی او دغه نه سوا بل څوک معبود نشته او مرګ او ژوند هغه په لاس کې دی. فآمنوا بالله ورسوله، پس ایمان وروړئ تاسو په الله باندې او دغه پر رسول. النبی الامی، هغه نبی چې امی دی. نبی امی چاته وي چې د مور پیدا شي هغه چا نه علم نه زده کړي او دغه باوجود دغه په جبه باندې د ټولي دنیا د علم سمندر دغه په جبه باندې رواني، داسې نبی امی دی. دنیا کې چانه شاګردي نه کړي خو د علم سمندرونه دغه په جبه باندې رواني. یؤمنو بالله، چې ایمان وروړي په الله باندې. دا د ایمان وروړلو حکم یوازې تاسو ته نه دی بلکې اول د الله پیغمبر چې دی هغه په الله رب العزت باندې ایمان وروړي دی. وکلماته، او دغه په کلام. واتبعوه، او تابعداري وکړئ دغه. لعلکم تهتدون، د پاره دي چې تاسو لار بیا مومئ. هدایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او سنتو کی تړل شوی دی، اتباع او سنت سره تړل شوی دی. د دې امت قیامت پر راتلونکي انسانیت کامیابی او فلاح او نجات، عزت او فخر دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکو طریقو کې دي. خو بدقسمتۍ نه نن د دوانو جهانو سردار مبارک هغه امت چې کوم لګیا دی هغه د اغیارو په طریقه باندې ژوند کوي. زمون غم، زمون خادي، زمون کاروبار، زمون معاملات، زمون رهن سهن، زمون تعلقات، دا ټول څه د یهودیت په طریقه دی، څه د نصرانیت په طریقه دی، څه د هندوانو په طریقه دی. د خپل محبوب پیغمبر په طریقه باندې مړی ژوندي کولو باندې مونږه یریږو، شرم محسوسو چې خلک به راپورې خاندي، برادري به راپورې، دا خلک به څه وایي. دا ټول نه غټه بهانه دا وي چې دا خلک به څه وایي چې د پیغمبر د سنت مطابق واده وکم، د پیغمبر د سنت مطابق خپل رسم و رواج پرېږدم، د پیغمبر د سنت مطابق د عمل وکم، نو خلک به څه وایي. ما ته پکې تاوان ښکاري که د پیغمبر د سنت مطابق تجارت کوم. نو لہذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کی هدایت دی. واتبعوه لعلکم تهتدون، تابعداري وکړئ د هغه چې تاسو د لپاره تاسو هدایت بیا مومئ. او ومن قوم موسی امة يهدون بالحق وبه يعدلون، د حضرت موسی علیه السلام په قوم کې داسې خلک وو. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه په شانتي نور صحابه کرامو هغه يهودیت پرې خود اسلام قبول وو. يهوديان په يهودو کې لوی علماء، خو چې کله د نبی علیه السلام حقانیت او د قران کریم اعجاز او معجزه وکړو نو فورا هغه د عدل او انصاف نه کار واغشتو او اسلام قبول کو او د نبی علیه السلام په اتباع کې ژوند تیر کړو. ځکه چې واتبعوه لعلکم تهتدون دی، بغیر د هغه د اتباع نه هدایت نشي موندي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.